ها نو کومه پورې چې مسلمان کرا مسلمان او خپل ارث ته یادي نو بس کامیابی رځي قبل ولولې کنه چې کومه پورې امت چې هر یو فرد هغه هر فرد د ټول امت برابر ګڼي نو کامیابی وها مسلمان با هر مسلمان د ټول مسلمانانو برابر ګڼي دا غي عزت او د هغه مال او د هغه ارث جان د هغه یو قطره وینه چې دا به ټول امت د قطرو برابر ګڼي چې کله امت کې دا تسلسل چالي نو بس مسلمانان څو بری مونږ کوي خدای دې کې عثمان رضی الله عنه جواز وشو چې شهید کړي شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول نبیات واغسته کنه در دې خبرې دلیل دی یو مسلمان د عزت حرمت جان نفس مال دا د ټول عالم اسلام برابر دي دله په دومره حیثیت ورکو لکه څنګه چې موږ ټول مسلمانانو له ورکو ها په یو کس فرد باندې یو فرد باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول صحابه کرامو د قرباني کول سوکړه اراده وکړه کنه دې خبرې ته اشاره ده چې یو مسلمان دا دې لکه ټول مسلمانان په مطلب وایي زما نو که یو کس نیک څه توبه وباسه لګیږي پر خاطر او مسلمان څه یا مسلمانانو نه کمال کوي نو دا چې خوشحالي پکار ده لکه گویا چې ټول خلک شي مسلمانان یو کنه یو کس دې دین کیږي دا چې خفغان پکار دی گویا چې موږ ټول شي دې دین کې موږ به غمو زم سره دا پروا نشته تاسو په دغه کې یو کلی کې یو کس غریب وګي ودکیږي دا چې خفغان پکار دی گویا چې ټول مسلمانان ټول بنو قینوقا کې کافرانو د مسلمان زنانه بي عزت وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول بنو قینوقا تاسو نسلها دا ولي چې یو خځه مسلمان عزت یې سره برابر ګڼي ټول ملت اسلامیه خو دې ورواچو ټول تاسو نسلها او کله چې واثق بالله کم یو باچا او نو دلته غالبا هندستان کې یو خځه आवाज وکړه ظلم کوي شکانو ته ظلم کوي یا واثقه الکا سے आवाज هغه ورسېده او ګور ظالمو امام محمد بن حنبل رحم الله په کوړو باندې والي خو غیرتی نو لبیک ته ها دا هغه تسلسل شروع کنه یو مسلمان د ټول امت برابر دی خو دې راوا چې وار څه لته تبو برباد کړه او دا چې تاره د زیات کړو هغه په عیسایانو خزه باندې ظلم کېده او مسلمان باچا ته आवाज وکړ خو چې یو فرد لپاره با مسلمان باچا ټول مسلمانان قرباني کوي نو چې کله دا تسلسل جاری نو بس هر طرف ته کامیابی او مزه او ترقی محمد بن قاسم دې زنانه په आवाज باندې راغلی ها خو چې یو مسلمان چې دې عزت کې یې پټاوي کې دا تاسو ټول عالم اسلام پټاوي کې او کنا ته یو عزت ورکړي نو ګوځي ته ټول عزت ورکړي عزت ورکړي ها نو ګره خیال ساتي مسلمان ځان نه دی ګمدلې مسلمانۍ نه دی ګمدلې ها نو دې وجه نه کم خلک وې دي او دې عزت ولا پکار دي ورکول ناغه مون ساته کو خرابوي به خبرې کوي او کم نه پوهه جاهلی سورۃ الاخلاص له نور دی غله وټ ورکو باچاتو نو موږ مخدای پاکوي نه دا عذاب پروړي برابر نه را برتاوي لا غلې کې راځي لا زلزلې کې راځي او قحطونه راځي دا څه دي دا څه لیکنه خدای موږ خپل په دې کې مخالفت راځي ها علیکم